خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګرو سره هغه خپل کور بار خپل خوب کلی عزتمن کلی بابرکته کلی چې هغې کې د الله کور دی هغې باندې مجبوره کړه او هغه پرېښوده او مدینې ته راغی او بیا په مدینه کې هم په قلار نه پرېښودل قسمه قسم سازشونه او قسمه قسم چې کوم دی د ظلمونه او قسمه قسم دمکۍ بیا رالیږلې تقریبا 1.5 کال بعد د ابو سفیان زوی د حرب په قیادت کې یو قافله تیاره شوه د مکې معظمې نه شام ته ځي او پای کې 80 سړي دي د ابو سفیان زوی د حرب سره 80 قریشیان دي او 1000 اوښان دي د بار د پاره او د 50,000 دینارو سازو سامان چې کوم دی دا هغې باندې بار دی د تجارت او دا شام ته لاړه او شام کې تجارت وکړو چې واپس کیږي نو نبی علیه السلام ته معلومات د الله طرفه ورکړی شو چې ابو سفیان ډېر لوی مال دولت راګیستی دی او ډېر لوی اوښان ورسره دي او تاسو کوشش وکئ لار ورته ونیسئ او دا هر څه ترې والئ نبی علیه الصلاة والسلام په یو ادنا نوټس باندې اعلان وکړ 313 کسان برابر شو او دا یې ځان سره واخیستل او لاړل بدر په مقام باندې لار دا د شام نه دغه ته دی مکې معظمې ته ابو سفیان چې کله خبر شو چې ما ته لار ونیولې شوله نو هغه خپله دا معتاده لار چې کومه عامه لار د هغې پرېښوده او د سیند په غاړه باندې لاړ تاو شه مکې معظمې ته د سمندر په غاړه باندې او خو هغه په یو تیز رفتار اس باندې یو کس مکې ته لېږلی و چې ابو جهل ته یې ویلي چې فوج تیار کا او محمد او د هغه ملګري دا چې کوم دی زمونږ د قافلې لوټوئ نو ته د دې دغه وکئ د دې انتظام وکئ او هغه ولګېده او 1000 فوج برابر کو جرار فوج و مسلح فوج او را روانې کو دلته قافله یو قافله ده او یو فوج دی نبی علیه السلام ته الله خبر ورکړ چې ابو جهل د 1000 فوج سره روان دی او دغه دفاع کوي تاسو هر یو چې ستاسو د هر یو سره مخامخ شوئ نو ګټه به ستاسو وي که د فوج سره مخامخ شوئ نو هم ګټئ به او که قافله نیسئ نو هم به ګټئ او قافله د سمندر په غاړه ووته لاړه او فوج د ابو جهل دقه دی راغی نبی علیه السلام مشوره کوي ملګرو سره ابوبکر صدیق پاسېده تقریر یې وکړو زبردست تقریر وکړو حضرت عمر پاسېده سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه پاسېده هغه یو اوږد تقریر وکړو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې را پاسېده وایي چې د الله تعالی پیغمبره ته موږ د موسی علیه السلام د ملګرو په شانتي نه یو فذهب چې هغه په موسی علیه السلام ته وایي چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون موږ هغسې نه یو موږ ستا ملګري داسې یو چې که ته برکالغیمات ته ځې نو موږ در سره هلته ځو که ته په سمندر باندې ننوځې او غوپه کېږې نو موږ در سره په سمندر ننوځو او سر بنا ببرکت الله د الله پیغمبره د الله په نوم باندې موږ روان کا بس خبرې پرېږده د الله په نوم باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې ډېر زیات خوشحاله شو او ملګرو ته یې ویل چې بس ما سره الله وعده کړې ده چې یو د دې فوج کې یا دې قافله کې به تاسو په لاس کې در کوم دا ما سره الله وعده کړې نو یو طرف ته 313 کسان دي په بدر کې صحابه کرام او بل طرف ته 1000 فوج دی د مشرکانو جرار فوج او دوی خو تلي د قافلې د نیولو دپاره نو وسلې هم ځان سره نه وې وړې داسې په دې ټول کسانو کې 8 تورې به نه وې داسې اسونه ورسره نه وو د جنګ دپاره اړو څه تیاری نه او د جرار فوج سره مخامختوب راغی خود الله تعاون او امدادو دغه 313 کسان په 1000 فوج باندې الله هغې ته اوږده واقعات دي زه مختصر ویم الله رب العزت هغې ته کامیابي ورکړه او 80 صنادید قریش یې ترېنه ووجل او 80 صنادید قریش سرداران د قریشو دا یې په قید کې راوسته او ټول مال او دولت یې پاتې شو باقي وتښتېدل دا
کامیابی رااله غنیمتونه راټول شو. نو چې غنیمتونه راټول شو او بالکل دا نه داسې جهاد او دینه مخکې دوه درې وړې غزاګانې شوي دي. ابوا ورته وایي او بوات ورته ویل کېږي او عشیره ورته ویل کېږي. بخاري کې د هغې یو تفصیل پروت دی. دا یو دوه درې وړې غزاګانې شوي وي، پای کې د غنیمت څه نه وو. دا لومړی غزا ده چې په دې کې غنیمت د مسلمانانو لاس راغی او ډېر راغی. نو نوجوانان چې چا جنګ کړی نو هغې ویلې چې دا زموږ حق دی، دا ما دغه غنیمت ټول موږ له راکړی شي. بوډاګان او مشران چې وو هغې شاته ولاړو او د هغې د کومک دپاره تیار ولاړو چې که دوی به کمزوري کېږي نو موږ ته به راځي، نو موږ به دفاع کوو. نو هغې ویل چې دا خو د ګټلو دا مسله دا خو زمونږ په اعتماد باندې شوی چې موږ ستاسو شاته ولاړو، نو زمونږ حق دی. او کومو کسانو چې د نبي علیه صلات وسلام په حفاظت کې ولاړو هغې ویل چې نه دا زمونږ حق دی. نو الله رب العزت ورته ویل چې ستاسو د یو حق هم نه دی، دا جنګ خو ستاسو نه دی کړی. تا 313 کسان بې سر و پا چې وسلې ورسره نشته، څنګه تاسو 1000 فوج وو؟ دا فوج دا خو الله والی دی، دا خو جبریل راغلی، میکایل راغلی، ځان سره فرشتې راوستي دي. تاسو د یو کس حق هم نه دی، دا حق د الله دی او د الله د رسول دی. صحابه وایي موږ چې کله اخلاق بد شو او موږ خپل کور کې په جګړه سار شو نو الله رب العزت موږ نه واک واخیسته، خپل پیغمبر دی ورکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله طریقه وښودله چې په دې طریقه باندې دا غنیمت په دې ټولو باندې تقسیم کړي. نو هغه اختلاف ته قرآن دلته اشاره کوي. سورت د دینه ابتدا ده غزوه چې کله غزوه بدر وشوه نو سوره انفال رستو نازل شو. نو هغه سوره انفال دا ابتدا ده دقیقه نه ده.